یعنی زمونږ بله خبره شته سوا د دې نه چې وږي بله خبره هم شته زمونږ دا ملک دا فقیران غریبان وګورئ څه چل دی وږي په دې لوړګي کې یو عرب پتی دی جماعت جوړېدو ما ورته لږه چنده پکې ورکړه ما ته ملا صاحب لوږې ووالم لوږې ووالم ته خو ملا بیا به دې څه خوړلي زه لوږې ووالم تاسو خیال عرب پتی دی نو مونږ هر یو سړی وایي لوږې ووالم تاسو خیال رحمان بابا وایي که وای چې په هر بیگا سامان د هر سبا کړې چې په هر بیگا سامان د هر سبا کړې کورو کر شوې د معاشر په سامان ولې هر بیگا د سحر تیارې کې سهار چې چای سره گئے ناشتا د سهار چې ته دی ناشتا وای ناشتا دا ټکه مولیانو هم زده کړی دی راځي جی چې اوس کې وای نه ما ډبله ناشتا کړې ده په ما سخت بد لګي دا ناشتې ته دا د معتبرو ټکې معتبر چې دی سهار چې کټ کې را پاسي کینی نو خوله یې نه وي وینځلې نو هغه ته دوی بیډ ټي وای کټ کې چای هغه اوس کی چې غول راشي ګرمې ګرمې چای چې اوس کی نو غول ورشي نو بیا ټټای ته لاړ شي چې ځان تش کی نو بیا ورته ناشته تیار شي نو چې ناشته وشي نو بیا د غرمې پروګرام کوي چې غرمې له بس تیارې کی چې د غرمې وخوري بیا د شپې تیارې کی نو رحمان بابا وی چې په هر بیگا سامان د هر سبا کړې کورو کر شوې د معاشر په سامان ولې هره شپه د سهار تیارې کې نو د معاشر تیاري دپاره ولې تباه شوې کمبخته بدلوي په دنیا دین او ایمان ولې نه پوهېږي په خپل سود او په زیان ولې هېڅ سړی په خپل سود او زیان نه خفه نه شئ دا تاسو جومات کې چې ناست یئ والله العظیم که پې پوهېږئ خپل سود او زیان پیژنئ نه چې زما نفع په څه کې ده او زما نقصان په څه کې نن ندرې نیم سوه کاله مخکې بدلوي په دنیا دین او ایمان ولې او د ښځې صفت کول خو دین او ایمان په دنیا بدلول دي که نه ده داسې دین او ایمان پرېښول دي ښځه کې نور څه دي سوا د دنیا او د دولت نه بدلوي په دنیا دین او ایمان ولې نه پوهېږي په خپل سود او په زیان ولې ته به وایې څوک نو رحمان بابا وایي خدای درکړی دی د هرې چارې توان دی خدای درکړی دی د هرې چارې توان دی نو ته په هسې ډېر لوی توان کې د ځان بولې ناتوان ولې کم قوت او طاقت دی چې خدای تا ته نه دی درکړی لوږه تېرولی شي تنده تېرولی شي بربنډه تېرولی شي کم توان دی چې تا خدای درکړی دی د هرې چارې توان دی نو ته په هسې ډېر لوی توان کې د ځان بولې ناتوان ولې